أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب دې تلخت توجه کوي د مخکې آیاتونو کو بیګا تشریح شوی و او نن تقریبا دغه بیان شو الله تعالی دې موږ په دې لږ وخت کې برکت واچي چې موږ د قران کریم په خې طریقې سره سره ورسو 27 رمضان پورې ځکه چې ورځې لنډيږي او سبق ډېر پاتې کیږي خو باندې شیونه ضروری وي دا باندې پویدل الله دې موږ تاسو په دې باندې پوي کی الله فرمایي دې آیات کې اول دې آیات معنا واوري ان یقینا فی خلق پیدا کول د السماوات اسمانونو والارض وزمکه کی یقینا په پیدایش د اسمانونو او زمکه کی وخت الله فی الليل پاړول راړول د شپې والنهار او ورځ کی لآیات البته نشانات لأولی الالباب د عقل خواندانو د پاره د شپې ورځې او په دې ټولو کائناتو کې نشانات دي د دې تاسو ما څه تشریح وکړم مختصر باندې تاسو بیا ما اورئ چې قران کریم کې د آیت لفظ نشانه ته ویل کیږي دلیل ته ویل کیږي دا په قران کریم کې 383 کرته بیان شوی 383 کرته 303 آیت بار ځلې د آیت لفظ استعمال شوی 303 اتیا 383 دا دومره ځله استعمال شوی او دا په دوه معنی کې استعمال شوی یو دا استعمال شوی دی د قران لپاره او بیا باقی کې باندې یو ځل کې قران سره معجزې دلیلونه بعضی ځکه معنی دلیل دی بعضی ځکه معنی معجزه ده بعضی ځکه آیت ده آیتونه دي کوم چې موږ قران آیتونه دي لکه الحمدلله رب العالمین دا یو آیت الرحمن الرحیم بل آیت وغیرہ وغیرہ یو دې لپاره استعمال شوی دی او دا په تعداد کې 202 دي 202 یعنی 202 ذکرته دا لفظ الله استعمال کړی دی د دې قران کریم د پاره او دلیل د پاره معجزې د پاره او یوصل او یو اتیا 181 دا الله تعالی استعمال کړی دی د دې کائناتو د پاره اسمان زمکا ستوري مسترګا او اسپګمۍ او شپه او ورځ او ونه بوټه خاوري وغیرہ دا ټول دې د پاره الله تعالی استعمال کړی 181 کرتی الله تعالی استعمال کړی نو کچېره دا الله تعالی یو ورم استعمال کړی وې اومنه دې باندې ځان ډیر ضروري په ډیر ضروري خو بار استعمال کړی دی د دې وجه څه یا چې کوم دې کې استعمال کړی دا غي څو مثالونه تاسو ته خیمه ان شاء الله الله توفیق راکړي دا غي بیان ولا تعالی دې حق ادا کړي الله دې موږ تاسو په دې باندې کوئی هم کی د دې وجه دا اول خدا خبره تاسو ذهن کې کینه وایي خط لکا چې علم چې کوم دی کنه علم دا د مدرسې اته کالا 12 کالا شل کالا 50 کالا پی ایچ ڈی وغیرہ وغیرہ دې ته الله نه دی نه چاته رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته علم ویل دا ټول فنون دي دې ته فن وایي فن دا فنون دي علم ویل کیږي د الله تعالی پہچان ته الله چا او پېژندو کده مدرسه ویلی دا او کنه دا ویلی کده تعلیم کړی دی او کنه دی کړی صحابه کرام د دومره لوی عالمان ولي دی الله پېژندل وو دی الله خپل حیثیت سره پېژندل وو چې الله څومره لوی دی الله اکیو دی شریک نه لري په ذات کې صفاتو کې عبادتو کې زورور دی حاضر و ناظر دی موږ خبر دی رحمان و رحیم دی حی و قیوم دی وغیرہ وغیرہ ټول صفاتونو سره الله پېژندل نو چا چې الله او پېژندو بس د علم مکمل کو د علم مکمل دی دنیا اساته پورې دغه ضرورت په بنیاد باندې دغه علم مکمل دی نو د الله پہچان د پاره د الله تعالی د پېژندګلنو د پاره الله تعالی موږ تاسو ته وحی راوسته ولا او درې شیونه موږ تراکل خدان کوئی کوي په دې باندې د الله پېژندګلنو د پاره چې الله او پېژني هغه د پاره درې شیونه موږ تراکل اول حواس راکل حواس خمسه یا سپغم حس یا چټي حس چې موږ ورته وایو وجدان وغیرہ
دای موږ تراکل موږ سترګې دي نو موږ ته پته لګي چې دا بلب دی او دا مایک دی او دا قران دی او دا ګل دی وغیرہ دا ټول موږ ګورو سترګو سره همدارنګه زموږ غوږونه دي موږ اورېدل کوو همدارنګه زموږ ژبه دا په دې سره موږ ذایقه څکو همدارنګه زموږ لاس ته شی محسوسو دي سره چې کلک ته سخت نرم دی دروند دی سپک دی وغیرہ اول حواس دي خودي حواس سره موږ دا ټول کار پوره کولای نشو تر څو پورې چې دې سره زموږ عقل ملګری شوی نه عقل ملګری نه دغه چې حواس ته دي خو عقل کار نه کوي نو هغه مور بلار دیوال خپل او نه پیژني بیا په دې نه پويږي بیا نو د حواسونه بعد الله تعالی دویم شی موږ ته راکړو د علم حاصلولو د پاره عقل موږ ته راکړو چې هغه سره موږ دا کار کوو بیا د عقل هم نامکمل دی حواس او عقل چې دواړه یو ځای شي بیا دا مکمل دي تر څو پورې چې دې سره موږ د الله طرف نه دا وحي شامل نه کو الله موږ سره په دې کې وحي شامل نه کی نو موږ دا خو کته شو چې دا دیوال دی عقل مکار کوي چې په دې باندې مزل نه کی او دا دروازه ده په وحي ذریعہ سره دا موږ ته پته ولګي چې په دې دروازې باندې وتل جایز دی او کنه جایز دی دا به موږ ته وحي ذریعہ سره پته لګي او اسیم دا ټول شنو نمونه دا په وحي ذریعہ سره موږ ته معلوم شوی دا موږ ته وحي ذریعہ سره معلوم شوی او دا وحي د الله تعالی ډېر لوی نعمت ته په نعمتونو ډېر لوی نعمت ته چې الله موږ ته راکړي دا موږ ته بیان راکړي موږ ته د ژوند تیرولو طریقه خودلې دا یوازې جنت او دوزخ نه دی خودلې چې صرف آخرت لپاره ژوند دی اوسېګا نه د دنیا ضرورت زمونږ دا ولګه چې پیدا کیږي یو څو مثالونه تاسو ته درکما چې ولګه نه دا ټول د دنیا وسایل موجود دي نو تاسو فائدہ رسیږي فائدہ شته ده د لوګه څوک پیدا کوي الله پیدا کوي او د دې د وینې نه چې کوم دا جسم جوړ دی د دې چې کوم اصلیت ته تاسو معلومه ده وینه دا اوبدي او هوا ده د دې نه دا کوم دا دومره لوی مشینری چې زموږ په جسم کې دا څوک چلای دا الله تعالی چلای او الله تعالی موږ ته دې د وحی باره کې د هر څه موږ ته خودلی او موږ باغې باندې مزید تحقیقات کو خو موږ د الله د وحی نه مخکې نشو تللی چې موږ جوړ کړی دی هغه سره باغې باره کې معلومات حاصلو نو دا درشونه الله تعالی موږ ته د عقل او د حواس او دا د الله طرف نه وحي دا دې د پاره دي چې موږ الله او بجن موږ د الله تعالی تعارف حاصل کو دلیل څه ده دلیل دا ده چې د قران کریم کې دا څومره چې آیاتونه دي دا څه تاسو واوریدل او څه به تاسو نور واورئ دا ټول باره کې موږ څوک څه وایي دا ښکارونه کوا چې الله راضي شي دا بد مکوا چې الله ناراض نشي پیغمبر خبره ومانه چې الله راضي شي انکارونه کوي چې الله ناراض نشي حج کوا چې الله راضي شي بخل مکوا چې الله ناراض نشي دروغ موا چې الله ناراض نشي اهل کتاب الله ناراض کړو او په دې منځ کې الله خپل تعارف ورسره کوي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم او بیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لله ما في السماوات وما في الارض بار پکې راول کنه دا ورسره الله تعالی تعارف کوي مسلسل برازي تر اخر والناس پورې خبره برازي به الله تعارفي خبره برازي به الله تعارفي چې الله یو د شریک نه لري او دا ټول تاسو دغه ناس ته بیگام دلته خبره کې دا اوسم تاسو دی باندې ځان پوي کوي چې دا ټول ګناهونه چې تاسو کې راجمع کی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دنیا او د اسمان او د زمکه په منځ کې دا ټول ډکون برابر شي نو الله وايي ماته په معافي باندې زستړی کېږم نه او زه په خوشاله ګم الا دا چې شرک نه کړي او شرک به څوک کوي چې الله یې نه پیژندل الله سره بل څوک شریکي نو دیو جنا الله تعالی دا دواړو آیتونو موږ ته د پویدلو بار موږ ته تاکید کوي الله تعالی چې دې باندې ځان پوي قرآن باندې ځان پوي کوي ورسره الله موږ دا فرمایي لکه دلته وایي چې لآیات نشانات لأولی الالباب د عقل خواندان لپاره پس کې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار پدې کې تاسو ته نشانات دي او دې باندې تحقیق کوا یو ونه رئیسار کا باغی تحقیق کوا د زړه کیفیت رئیسار کا تحقیق کوا یو بوټه رئیسار کا یو پرنده رئیسار کا داغه اخر نتیجه کې بده تر رسېږي چې سبحان الله دا الله تعالی کړی او دا الله تعالی قوت دا دې د پاره دي دا یو خبره دویمه خبره دې سره ډیره ضروری ده دا ځین کې واچوي او دا انتهایی اهمه ده خاص کر زموږ تاسو د نوجوانانو لپاره موږ باندې عمر ته دې نه بعد څه کار وکړو خو چې چا عمر ده او چا تعالی همت ورکړي په کار چې بده کار وکړي او ډېر ضروری ده زما ډېر زیات خواهش ته دعاګانې دی الله تعالی داسې یو نوجوان
مونږه کوم پیدا کړی وی الله دې نور پیدا و چې دې باندې کارو هغه دا چې په دې کائنات باندې کله ته سوچ کوي او الله بار بار د سوچ دعوت ورکړي یو څو آیتونه زه تاسو ته خیمه او نه در باندې راړوم هم ځکه چې خبره ما ته ډېر اهم ښکاری لکه دلته الله فرمایي لآیات اولی الالباب دا کل خواندار لپاره په دې کې دلایل دي کې دلایل نو دا اول یو تمهید تاسو ته بلو تړم بیا نور خبره اساني په دې دنیا کې د کومه دنیا چې موجوده ده دا د هر یو انسان او په انسان کې د هر یو نر دا فطرت الله تعالی اچولې ده چې هغه په دې دنیا کې خپل غلبه غواړي کامیابی غواړي زه دې غالب یم زما د حکمرانی وي زما خبره دې منل کیږي چا لږه دا چا ډېر دا چا کور حدا پورې دا چا مالي حدا پورې دا چا د قومونو باندې کې دا چا د ملکونو باندې کې دا چا د ټولو دنیا باندې کې دا او په همدې باندې ټوله دنیا په کشمکش کې ده ټوله دنیا په همدې کشمکش کې ده د مسلمانانو د کافر همدارنګه د فرقو په بنیاد باندې قومونو په بنیاد باندې ملکونو په بنیاد باندې خر زامنو په بنیاد باندې د خد او د خاوند هم د کجګړه ده د خواخ او د انګور هم د کجګړه ده او جمعات کې د یو مولا بل مولا سره هم د کجګړه ده د یو سیاستدان بل سیاستدان سره هم د کجګړه ده دا کنه ده د جګړه نه جګړه د دې جګړې او د دې کامیابی لپاره تاسو ته د دوه شنو د دوه اصله ضرورت ده چا سره چې دا دوه اصله را جمع شي هغه به کامیاب چا سره چې دا دوه اصله جمع شي هغه به کامیابی کاغه خدي سره مقابله ده او کاغه خاوند سره مقابله ده او کدا دنیا کې تر هغه د ټولي دنیا پورې دار جمع کوي هغه به شي نه داري یو د اخلاقی قوت دویم د مادي قوت اخلاقی قوت هم بیا په دوه حصو تقسیم ده اځکه یو بنیادی اخلاق دي او یو اسلامی اخلاق دي هغه موږ کې خو بنیادی اخلاق هم ډیر زیات کم دي بهر حال خو هغه قوتونه چا سره چې راجم شي د اخلاقو دویم مادي قوتونه چا سره راجم شي هغه په دې دنیا باندې حکمرانی کوي کدا به حیثیت فرد وي کدا به حیثیت قوم وي یو قوم کې اخلاق راجم شول او هغه سره مادي قوت هم راجم شو دا به حکمرانی کوي خود مادي قوت په بنیاد باندې حکمرانی دا لنډوي یو وخت پورې دا به ختم شي کوم چې مادي قوتونه باندې حکمرانیان راشي قبضه وکي حمله وکي انقلاب راشي چنگیز خان هلاکو خان انګلند هغه نورستو روس هغه نه مخکي قومونه تیر شوی دي داسې ظالمانه انداز کې فرعون او هغه نه مخکي نور هم د غرنګي هغه یو لنډ یو وخت پورې بیا ختم شي د اخلاقی بنیاد باندې چې کومه قبضه وشي تر څومره پورې چې اخلاقی قوت په هغه قوم کې موجود وي هغه وخت پورې به سربراهي دا نوٹ کوي تاسو دا جوانان په دې خبره ځان کوی کې کني کور کې د دې تجربه وکړي تاسو دا د تجربه محلي کې تجربه وکړي ملګرو کې تجربه وکړي چې اخلاق په بنیاد باندې سربراهي ملاو شو تر څومره پورې چې اخلاق موجود دي سربراهي به قائم وي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د یزید په صورت کې چې کله اخلاقی اقدار کم شول په مسلمانانو کې مسلمانانو ته تربیت شول چې کله هغه اخلاق بیا لغون دغه نه ورسته دا هغه په صورتونو کې راځم شول بیا هغه دل اوس پورې هم د کرنګي خبره اوس پورې هم دا خبره او دې سره بیا چې اخلاق او مادي قوتونه دواړه جمع شي نو دا ناقابل شکست شي په دې دنیا کې دا ناقابل شکست شي دا ډېره بنیادی خبره ده الله دې ماته توفیق راکړي تاسو کوی کړل شم دې دواړو د پاره الله تعالی دا قران را لګل او دا قران کې اخلاقی قوت هم ده او په دې کې مادي قوت هم ده مادیات هم دي په دې کې مادي قوت کوم دا چې موږ تاسو راځي چې اورته وایي موږ بهر ساينس ته نن سبا ټکنالوژي ته نن چې ورته دا قران ته ثابت هوغه آیتونه د باندې راوم نن تاسو ته خیمه ده دا ټول آیتونه ته یا ټول پہچانونه ته الله په قران کې آیت ویلي اخلاقی قوت او مادي قوت او دا په جنګو په څه کې د الله تعالی په ذات باندې دغه چې مادیاتو کی طاقت هم الله چې ولده او اخلاق چې کوم دي دا هم د الله رضا لپاره دي داغه په نتیجه کې دا حاصلېږي دغه نتیجه کې حاصلېږي اول یو څو مثال تاسو ته درکم زموږ راسترګي دې باره کې الله فرمایي چې دا ما تاسو ته پیدا کړی دي په دې کې تاسو سوچ وکړئ په دې کې سوچ وکړئ مونږه خو خیر مسلمانانو الله دې موږ ته معافي وکړي مونږ اول په دې آیت معنی نه پوهیږو بیا کا پوي شو بیا دا ضروري نه ګڼو دا ضروري نه ګڼو موږ مقابله کې کافر یا کوم چې غیر مسلم قوتونه دي هغه په دې باندې سوچ وکړو او دسترګه څه کار کوي دې باندې چا فزکس ویلې هغه اسانه سره پويږي انعطاف روشنی انعکاف وغیرہ وغیرہ په دې هغه تصور
تصویر جمع کوي او بیا نقل کوي دماغ ته بیا چې موږ درې څلور ورځې بعد هغه سړی ګورونګا یا د یو لوی پروسس دی د سترګو یو ماهر د سترګو سپیشلیست کمی الس لساته تکاله تیر کې هغه نه بعد په دې باندې ماهر شي چرته به علاج کوي اصله علاج کولای شي اصله معمولی دوايي ور کولای شي جوړولای بیا هم نشي چې الله نه خوخه د دې سترګې هغه قوت باندې انګريز سوچ کو او د دې په نتیجه کې هغه کیمرا او تصویر جوړ کړل هغه کیمرا بیا مخکې لاړه نن سبا میډیا چې څومره قوت ده دا زمونږ کافر سره ده یو سکند کې یو خبره د کورونو نه عربینو خلکو ته ورسي نو قوت ته ورسره کنه مادي طاقت ته ورسره او خپل رائے خپل درای اظهار او خپل غمزاج چې کوم داغه جوړ دی په دې میډیا ذری سره زمونږ د کورونو د بچو د زنانو دنه هغه ته ورسول کاغه فحاشیره کاغه د کفر غلبه ده کاغه د مسلمانانو بدنامي زاري دي کاغه دې پر دروغ تړل دي دا د میډیا ذری سره کوي او دا چرته نه حاصله کړي د سترګې نه حاصله کړي او الله دې سترګې کې په دې قران کې ویلي دي چې ما درکړي دي په دې سوچ کوا دې تکاتونه راځم همدارنګه زموږ سترګې وخت ده د دې دا بناوټ وګوره څنګه आवाज راځي څنګه دلته تاوشي څنګه هغه پرده په خپل ځان سره راواخلي وغیرہ وغیرہ په دې باندې هغه سوچ وکړو دا غي ریډیو وګوره زموږ مخ کې استادان بو الله دې موږ ته معافي وکړي الله دې هغه ته معافي وکړي چې چا ورته ویلي چې دا یو ډبه ده چې دلته ان کې هغه د سونو من لري आवाज اورېدي چې ریډیو نه بویل او کافر شي د خدای په قوتونو کې خبرې کوي او نن سبا هغه قوتونه داسې تاسو کې به څوک نه وي چې په جیب کې موبایل نه او دې ذریعہ سره د هغه دا ټول زمونږ د نن سبا چې هغه سره کوم ټیکنالوژي د طاقت ته ور سره هغه د لهرونه دي چې هغه مسخر کړی او دې لهرونه ته الله په قرآن کې ویلي ما تاسو ته مسخر کړی او قرآن خطاب چاته کوي مؤمن ته کوي دا متا د مطابق کړی او دې نه کار وکړه فائدہ وکړه موږ دې نه کار نه راستي زمونږ په دې حشرات کې په دې حشرات کې مختلف شیونه دي پرندې دي وغیرہ یا موږ ورته دا ځان خلک ورته سنو موږ ورته سی وای څوک ورته بل څه وای یو هلیکاپټر غوندي یو مرغۍ ده دا د اوچتیږي او بیا د وزن اوچتي وغیرہ وغیرہ هغه او کار وغستو دا وی پر دې کې هلیکاپټر جوړ بیا د تاسو د دې پرندې الرجی وګورئ د خپې وګورئ دای کې کوم اډو کېده من جو وګورئ بالکل خالی ده دا من تاسو ولې دلی کنه چرچنه وغیرہ ټول بلې دلی د دې اډو کو من خالی ده بالکل دا کوم چې الوزي او اډو کې پر نه طاقت کې چې کم کیلشیم الله تعالی چولې دي نو وزن انتهایی کم ده او مضبوط د نور مقابله کې ټول نډی دي او دغه کوفر په سوچو کو زمونږ جازونه کې چې کم شی استعمال شوی دی نو قوی ډیر زیات دی او وزن ډیر کم دی او الله مونږ ته ویلي دي چې ما تاسو ته عوام سره کړی دا په دې باندې تاسو څومره وزنونه وچتولای شي او مونږ ته به تور نمونه د سليمان عليه السلام کې سهم کړی چېرې د ما څنګه د مسخر کړی او اوس می تاسو ته مسخر کړی او تاسو ته ما د دې اشاره کړی و چې هغه معجزې چې نور قومونو ته الله ور کړی وي تاسو ته په قرآن کې درکړي دا په قرآن کې ور کړی همدارنګه نور بهرال واقعات د ډېر زیاتی نتیجه څه وشوله نتیجه دا وشوله چې هغه دا شیونه مسخر کړل هغه موږ نه دواړه شیونه واغستل او اوس خاص کر تاسو کې څوک مجاهد وي هغه ته وایم او ډېر په جرأت سره ورته وایم یاري کوم سروي کوم پدې نه چې کچېری مونږه واقعي کفر سره مقابله کوو نو کفر سره مقابله د علم نه بغیر ممکن نه ده چې وشي او دا وجوا چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې کله په بدر کې اویا کسان گرفتار کړل نو هغه اویا کسانو ته او خلاص کم کړل هغه په حق بنیاد باندې کړل چې مونږ ته په دې مسجد نبوي کې زموږ مشمان ته لیکل وخای مونږ مشمان ته لیکل کافرانو ورته استادان کړل مسجد نبوي کې ورته کېنول دا موږ ته لیکل څه کوي همدارنګه د علم بالغ نور حدیثونه هم تاسو معلوم دي او خاص کر آدم علیہ السلام تعالی وایي چې ترجیح نه دی بنیاد باندې درکا د فرشتو ته چې تاسو سجده وکړئ ځکه ته ما علم ورکړل دې ما علم ورکړل نو دغه ادوار شونه قران نه هغه واغستل بنیادی اخلاق هم دغه موږ نه خشول او مادي قوتونه هغه حاصل شول مادي قوت هم هغه حاصل شو چنانچې د دې ډول ذریعہ سره موږ حکمرانی کوي کچېره موږ واقع د کفر سره مقابله کوونکی یو نو موږ باغی نه د ادوار شونه راخل او دا ډول شنه به مونږه د اغینه خامخه اوچتاو زمونږه اخلاقی قوت او زمونږه مادي قوت بیا به زمونږه اثر په غي باندې وی په هر میدان کې کدی میدان کې مونږه ناکام یو قیامت براشي خو خدا شي بنراز خدا بنراز دغه دا نه وایم دا الله تعالی وای دا الله تعالی وای
د دې یو لطیفه تاسو ته منځ کې وایم بیا تاسو ته ما دا بیان یو واری ما دا بیان هغه ته وکړلو په باغناران کې هغه نو ورسته ما سره یو کس ملاو شو هغه ما ته ویلي چې داس چل دی چې دا تا خبره چې کوم وکړه مونږ سره په سکول کې یو کمونیست او هغه کمونیست به مونږ ته په ډرامې بنیاد باندې دا خبره کوله خو ما به هغه ډرامه ګڼله نه چې تا ما ته قرآن کریم نه دا خبره ثابته کړه نو چې تا ته کومه خبره خدا دروغ هغه موږ پر ډرامه کوله خو د دې هغه تشریح لپاره تاسو ته کومه وای دا چې چلې چې الله تعالی فرشتو ته ویلي چې زه جنت او دوزخ جوړوم فرشتو ته ویلي چې دا موږ ته پټکې راکا موږ یې جوړو جنت څنګه جوړای وای دا سیمه باغونه وی او هوري وی غلمان وی انګوري وغیرہ وغیرہ و ټیک ده جهنم څنګه جوړای پدې کې بدا سی اور وی لړمان وی وغیرہ وغیرہ دا موږ ته پټکې راکا چنانچه فرشتو ته پټکې ورکو سده جنت ورکو سده جهنم ورکو هغه د دواړه جوړ کړل او بیا الله تعالی ته ویلي چې راشه او د جنت هغه سیر وکړه افتتاح وکړه او دغه رنګ جهنم وګوره نو الله تعالی هغه چې وګوري چې جنت څنګه ده او جهنم څنګه ده نو چنانچه وای جنت ته چې الله تعالی لاړو نو ډېر خوښ شو چې دا ډېر خسته ده د دیوالونو او د نهرونو او دا قوتونه چې ویلې دل په هغه کې یو څو کسانو او هغه کسانو په خپلو کې داسې لاسونه لګولي جګړه د یو بل ګیری راکاګه او د یو بل پګړې راکاګه او د یو بل وغیرہ دا خو دې پروپاګاندا کوي مونږ پورې کنه او دا راکاګه الله ویلي چې دا بلډینګ او دا بنگله هم ډیره خوښه شو خدا کم خلک چې پکېری دا ډیره تمسره نه کړ خو دې چې جهنم وګور لاړ جهنم ته نو جهنم یو کته نه دا غي ټول سختیانې ډېر برابر وي اور دی وغیرہ الله وی ډېر بهترین جهنم جوړ کړي دا رنګي موختو خدا خلک ولیدل څوک لګیا دی دیوال جوړي څوک لګیا دی سړک جوړي څوک لګیا دی پکې یو کار کوي څوک بل کار کوي ټول تعمیرات کوي نو وای دا کار غور دا وګوري او د خلکو کار وګورما نو دې خلکو مزاره نه کړ چنانچه وای الله په سوچ کې پریوت او بیا ویل چې را داس چل چې دا مې خوښ نشول تاسو دې کې یو کار وکړي دا خلک بوزي الته واچوي او هغه خلک واقلې دلته واچوي بیا به دې تعمیر برابر شي نو تاسو اے مسلمانانو یا موږ ته ویلي چې تاسو خپل کې ټول عمر جګړه کوي ارشه موران کړل ارشه ختم کړو ارشه متباکل تعلیم متباکلو اے وغیرہ او تاسو مقابله کې کافر چې کوم ارشه آباد کړل نو که کله ته دا قران کریم ګوري بار د فساد خلاف کوي ولا تفسدون في الارض بعد اصلاحها فساد مکوي وغیرہ او جهاد د فساد ختمېدو لپاره دی جهاد د فساد ختمېدو لپاره نو تاسو هغه کار کوئ نو تاسو دا کار چې کوم دی تاسو چې قیامت تراشي الله به تاسو جهنم ته وغورځي او موږ به الله جنت ته وغورځي ځکه چې دنیا د آبادی لپاره ده او تاسو آبادوي نه او تاسو اخرت لپاره کوئ دا ټول تشریح می وکړل د دې لپاره چې داسې قسم آیاتونو باندې تاسو اوا کی تیرېږئ ما په دې باندې تحقیق وکړي ساينس او ټیکنالوژي کچېره دا د مسلمان په لاس کې راشي نو هغه شی چې هغه مسخر کی دا د الله د حکم تابع وي او اون د دې آیاتونو سره تاسو یو د دې آیاتونو تاسو ګورئ تاسو به حیران شئ چې د الله تعالی دومره ډېر ان بار او یو بل خبره ما ور باندې کار کړی ما دې باندې لیکل کړی دی باقاعده مکمل کړی خو ملانه دی الله تعالی توفیق راکړي چې قران کریم چې اته حصے کې اته حصے په دې کې وਹੀ حصے الله تعالی کائنات مبارک خبره کړي او وਹੀ حصے د کائنات مبارک خبره ده ورته راځي تاسو وګورئ او دا یو حساب مزید احکامات او یا د قصو او یا د نور باره کې دا دې کې تاسو صرف سورته فاتر راوړوي سورته فاتر صرف هغه په 22 او 23 واسه پاره کې سورې فاتر دغه یو څو آیتونه تاسو ته خیمه نور ډیر زیات دي چې کوم ذکر راځي بیا باغ کې وایي ان شاء الله سورې فاتر سورته یاسین نا جی سورت نمبر 35 سورہ فاتر سورت نمبر 35 سورت نمبر 35 سورت فاتر سورت نمبر 35 سورت نمبر 35 دا ټول د سر نه ده خدا ټول ویل نه شو خدا سو دغه نه تاسو وګورئ آیت نمبر 19 نا آیت نمبر 19 نا نو نسمنا اذن تاسو وګورئ او بیا تاسو مچ کوي دا 19 19
وما يستوي او ندي برابر الاعمى وړاند والبصير او لیدونکي سترګو ول وړاند ول الظلمات او تیار ول النور او رڼا تیار او رڼا برابر ندي ولا الذل او نسوره ولا الحرور او نه ګرمي وما يستوي الاحياء ولا الاموات او نجوندي او نمړي برابر دي ان الله بشکل تعالی يسمع او روي من اغه چاته يشاء چې وغواړي وما انت ونيت بمسمع او رون کې من اغه چاته في القبور چې په قبرونو کې دي ان انت نيت الا نذير مگر ير ور کون کوي ان ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا بشکم غر لګل ایت پرشتیاو سره ټیک ټیک زیر ور کون کې او ير ور کون کې وان امه الا خلا فيها نذير دا مخکنه تاسو ته تمهید چې کومه تړل هغه د توایما رڼا تیار علم به علمي تو کفر او تیار دا ټول الله تعالی وي برابر ندي بیا ورپسې سورۃ اتودري آیتونه پرې دی خیر دی ورپسې تاسو آیت کې وګورئ الم ترى آیت نمبر 27 الم ترى آیت ان دي لیدلی ان الله بشکل تعالی انزل راولي دي من السماء د اسماننا ماء اب فاخرجنا بامغر اويستي به بدي ابو ذري سرا ثمرات میوه مختلفون چې مختلف دي الوانها رنگونه د اغه ومن الجبال او د غروننا جددون چې بیل حصي دي بيدون چې ځن سپيني دي وحمر او ځن سر دي د غرونه مختلف دي الوانها د دې رنگونه وغرابي وسود او ځنه تکتور دي دا غرونه ته یو ګورا تانه دي کتی دي ان یو ګورا دي غرونه ته چې سره والدي دا تور والدي په دې کې څه شي دي اثر یې سره مادانيات دي کنه دي وغيرها وغيرها بیا الله فرمایي ومن الناس ذن خلقنا والدواب او ذن ذناورنا والانعام او ذرونا مختلف الوانه مختلف دي دغه رنگونه دغه شکلونه دغه आवाज دغه انداز او دا ټول مختلف دي په دې کې الله وایي دا سوچ کړی دا کله کذالک هم دغه رنگي انما بشک خبر ادا د بل نه دا یخش الله یریګ د الله تعالی نه من عباده دغه د بندگانو نه اغه څوک العلماء او چغه عالمان دي او دلته د عالمانو نه مراد چې څوک هم کوي د ورستنی آیتونه مراد دي چا چې په دې کائناتو کې سوچ کړي دي چا چې په دې کائناتو کې تحقیقات کړي دي چا چې د دې کائناتو هغه اثرات راوستي دي او چا چې په دې کائناتو کې هغه خبر ده چې دا د الله قوت ده او هغه د الله تعالی قوت را جمع کړي دي او هغه الله پیژندل چې الله یو دی او شریک نه دی دا ټول د الله تعالی طاقت لپاره دي او بیا د دې تفصیل دینم زیاته کدا سو سورۃ یونس وګورئ کدا سو سورۃ رعد وګورئ زاریات وګورئ یوسف وګورئ سورۃ نحل وګورئ ورسره عزیز به تاسو ته اشارات هم کوم چې دې کې سورۃ بقره کې تیر شوی دي سورۃ بقره کې تیر شوی ده بقره آیات چې دا کشته دا چې بدر ابونو کې روانه ده وغیرہ دې ته تاسو ولې سوچ نه کوئ الله تعالی دا ټول کوي څه لپاره چې الله یو دی او چې کله موحد سره د ټول قوتونه راشي نو توحید به برسر اقتدار وي اسلامي نظام به غالب وي او د نور نظامونه به مغلوب وي او ترڅو پورې چې مونږه اسلام به تور مذهب منلې نو مونږ او د جماعت خو زمونږه آباد وي جماعت به زمونږه آباد وي مونږ گزاري به پکې ډیر وي حج کې به زمونږه لکونو کسان وي د تبلیغ اجتماع کې به 30 لاکھ نه برابر کسان وي خو نظام به زمونږه باندې د کافرو وي غلبه به د اغي وي اختیار به د اغي وي سزا به د اغي پلاس کی وي او وغیرہ وغیرہ څنګه چې زمونږه تاسو حالت ته دا به غرنګي بدلیږي به د اعلی چې الله مونږ ته پیدا کړی دي د دې مونږه په قرآن کې دي دا دواړه دغه ټول باندې تحقیق وکړو دا راوبسو او بیا موږ خپل مسلمانان زموږ طالب علمان دا په دې باندې سوچ او کار وکړي او بیا په سخر کې او بیا یو ډاکټر زموږ چې دا ډاکټر قدیر دا یو ساينسدان چې زموږ کې الله تعالی را کړی نه وي او دې دا شی موږ ته را کړی نه وي دا اتمام په صورت کې الله را کړی موږ ته خو ذریعہ د علم جوړ شو نو موږ به اوسه پورې د هندستان خوللی نه وي موږ پر خودلو بیا نو دا یو ساينسدان د ټولو دلایل لپاره کافی نه دی دا قرآن موږ ته دا قرآن تاسو مړکې نه چې بس الله الله وای او جماعت کې کېنه ولا الله وای نه قرآن تارا پاسي دا کائنات الله وای ماته لپاره پیدا کړی په سورته حدید کې دی په دې دا ټول ایتونه مالک کړی خو وخت زیات ور باندې تیریږي
وخت مونږ سره کمی به چې راځي به تاسو ته خیمه ما تاسو ته اوس په پیدا کړی دا ما تاسو ته فولاد پیدا کړی دي ما تاسو ته پر هوا مستقره کړی دا ما تاسو ته نسترګ مستقره کړی دا ما ته وغیرہ وغیرہ سره بارا چې الله او پیژني سره بارا چې د تسخير کائناتو کې او ستاسو د کائناتو د تسخير کول سره د الله د دین غالب شي الله غیرتی ذات ته الله تعالی د خپل دین په سوالګرو نه ساتي چې سوالونه کوي او دا ساته دا الله تعالی هغه خلکو ته ورکړي چې بلاس کې چې دا مسخل هغه د باغی سره وي او تو کې چې ورانه نو دا غي انجام دی هغه الله تعالی دې موږ دا غي انجام نه وساتي بیا اوس تاسو دې معنی تراشی سوره آل عمران آیت نمبر 180 دیر زیاد دی سوره بقره یوصل تلوش بیتم سوره جاسیه 15 ختم او سوره جاسیه اول نواخله سوره جاسیه اول نواخله نه هم پوری زاریات شلم یوشتم فاتر تقریبا ټول سورت یونس تقریبا ټول سورت خو 24 نمبر آیات پوښتم رعد دریم نواخله پنځمه پوری یوسف یوصل پنځم نحل د اول نواخله تر اخره پوری او بالکل نحل د اول نه تر اخره پوری انعام د پنځنوي نواخله تر یو پنځمه پوری همدا غانګ راځي به تاسو اشاره بیا په خپل ذکر کوم ان شاء الله ان یقینا فی خلق السماوات په پیدائش د اسمانونو او ارض او زمکه کې وخت الله فی الليل په اړولو راړولو د شپې او نهار او ورځ کې لآیات البته نشانات لاولی الالباب د عقل خوندانو د پاره د عقل ول سوکتی الله وای چې هغه په دې دنیا کې فکر کوي او موږ دا حدیث بدل کړی د آیت موږ وای چې بسره د جمعات کې نه فکر کوه نه الله داسې الله خبره و الله کوم دي کې فکر وای الذين وكسان ان دا فکر کوونکی الذين دغه خلق دي یذکرون الله چې یادای الله تعالی قیاما په ولاړی وقودن په ناستی والا جنوبهم او په خپل اړخونو باندې ان درې حالتونو نه به انسان خالی نه یا په ولاړی یا بناستی یا بملاستی او هر حالت کې ودا الله یاد وي هر حالت کې بالا یادي او دینه یو مثلا بیا عالمانو راوستي دا چې کوم سره په ولاړی نشي کوی نو په ناستی او په ناستی نشي کوی نو په ملاستی هغه حدیثو کې واضح حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثنا یو کار بدا کوي بلکار بس کوي ويتفکرون او فکر کوي فکر وکي فی خلق السماوات په پیدائش د اسمانونو او د ارض او زمکه کې دغه به فکر کوي ويتفکرون او فکر کوي دوی فی خلق السماوات په پیدائش د اسمانونو او د ارض او زمکه کې ربنا یا رب زمونږه ما خلقتا تا نه دی پیدا کړی ها زدا ان د فکر په نتیجه کې بیا خبر ادا کوي چې نه دی پیدا کړی دا باطلا عبسا دا اسی نه دی پیدا کړی سبحانك پاکیت فقنا بسوسات مونږه عذاب النار عذاب د اورنا ځکه چې هغه کائناتو کې فکر وکړي نو پته ورته ولګي چې قوت الله تعالی او الله سزا را کولې شي نو متقی شي هغه د کائناتو په بنیاد باندې هغه تقوا راشي ربنا یا رب زمونږه انک بشکت من اغسوک تدخل چته داخل کی النار اورتا تدخل النار چته داخل کی اورتا فقط بس په تحقیق سره اخزیته تا رسوا کړو هغه دا د دې تفکر په نتیجه کې داغه قوت اندازه ولګي او بیا وایي چې الله تعالی چې څوک دې اورته داخل کړو ناره رسوا شو وما للظالمین او نشته ظالمانو لپاره من انصار څوک مدد کوونکې ربنا یا رب زمونږه اننا بشکمږه سمعنا مونږه واوریدا منادیا منادی आवाज اوچتونکې څوک چې پلنه ور کوي منادی ویل کیږي هغه ته لکه مخکې زمانه کې به یو سړی راوته بازار ته او بیا به ډول او یا به ټینګه ډب غولو او اعلان وکاو چې داس نن سبا خو میډیا ده کنه هغه ته اشاره ده یونادی چې आवाज کوي لیل ایمان طرف ته بلنه کوي د ایمان اندا چې امنو ایمان راوړی به ربکم بخل رب باندې فآمنا نمغه ایمان راوړی دی یعنی مونږه د منادی کوونکی आवाज واوریدو او اے الله ته گواه اوسېګه چې مونږه ایمان راوړی دی اشاره رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا کوم چې نو دی مونږه تاسو ټول نمغه ټول الله تعالی په دې باندې ته گواه اوسېګه مونږه هم ایمان راوړی دی ربنا یا رب زمونږه فغفر بخنو کې لنا مونږه ته ذنوبنا زمونږ د ګناهونو وکفر اولرک عنا زمونږه نه سیئاتنا بدیان از ګناهونه زمونږه وتوفنا او مرګ را کی مونږه ته مال ابرار د نیکی کوونکو سره نیکانو خلقو سره ربنا یا رب زمونږه واتنا را کی مونږه ته ما هغه شی وعدتنا چې تا وعده کړی د مونږ سره علی رسولک پخپلو پیغمبرانو ذریعہ سره د جنت او د کامیابی وغیرہ ولا تخزنا او مونږه رسوا مکی
مونږه شرمېده مکی یوم القیامت پرز قیامت انک بشکت لا تخلف الميعاد خلاف نه کوي د خپل وعده فاستجاب بس قبول کړلا لهم دا دوی د پاره ربهم د دوی رب ان دعای قبول کړلا الله تعالی د دوی دعا انی الله ورته جواب کی ویلی انی بشکت شیما لا اضيع زنذ کوما عمل عامل ذو عمل کون کی منکم دستاسنا من ذکرن کد نران نئی او انثى او یا خذوی ان نر او د خذی د عمل کې ما ته فرق نشته زه کومنا او د دې امر نشته چې ګنه ډېر عمل کوي دا ډېر ثوابي او خدای ډېر وکي دا بلګي بعضکم ذن استاسنا من بعد ذننا فالذین بسغ کسان هاجروا چې هجرت وکړو او اخرجوا او غیر او استلشول من دیارهم دخلوا کوروننا او شړل د خپل کوروننا و اوذو او غیر ته تکلیف ورکړل شو فی سبیل زما بلاره کې وقاتلوا او هغه جګړه وکړه او قتلوا او مړ کړل شو قتل کړل شو نو داسې خلکو سره بیا بدل شوی چې دا سختیانه پیراغلي لو کفرن خامغضب لرکما عنهم ذوینا سیئاتهم بوج د گناہوں ذوی ولا ادخلنهم او خامغضب داخل کما دوی جنات باغونو کې تجری چې رواني بوي من تحت الانهار داخل اندې نهرونه الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي ثوابا دا بدل دا من عند الله تعالی طرفنا والله ولا تعالی چې عنده اغسرا حسن الثواب خسته بدل دا ډیر خسته بدل دا لا یغرنک دوکدر نکیتا تا تقلب الذين ګرځدل د هغه کسانو کفرو چې کافران دي فل بلاد فخارونو کې دغه جګړې سره مالداری دا گاډي دي دولت ته وغیرہ وغیرہ دا دې دوکانه کې چې کړي الله ملګری نو ځکه الله ورکړي الله وینا دا وجه نه ده لكن الذي متاع دوی سره چې دا کم سامان دی متاع دا سامان دی قلیل لگ ثم بیا مأواهم زید دوی جهنم دی وبئس المهاد او ډیر خراب زید ورتلو دی لیکن الذين آکسان اتقوا جغی ويرد ربهم دخل ربنا لهم غید پارا جنات باغون دی تجری چی روان بوی من تحت الانهار داغلان دی نهرنا خالدین ہمیشہ بوی فیا باغی کی نزولا ملمستیادا من عند الله دا اللہ طرفنا نشاء اللہ ملمستیا کی میزبانی او داخل کی ملمانی نو کمی وسی اللہ دی مستاسو میزبان شی وما عند الله او ند اللہ تعالی او ما اوغا عند الله چې الله سره دی خیر دا ډیر بهتر دی للابرار د نیکی کوونکو د پاره وانه یقینا من اهل الكتاب د اهل کتابنا لمن ذن ان خامخذن اغه خلق دی یؤمنو چې ایمان راوړي بالله تعالی تعالی باندې وما او باغ باندې انزل چې نازل کړي شوی دی الیکم تاسو طرف دا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي بخاری شریف کی حدیث ده چې درې کسانو ته ډبل اجر ملاويږي دوہر اجر به ملاويږي بخاری شریف حدیث ته چې درې کسانو ته به دوچنده بدله ملاويږي یو هغه سره چې هغه سره وینځوي او بیا دغه تعلیمو کی او بیا ایمان راوړي باغې باندې او بیا ورسره نکاح کوي یو شو دویم هغه سره چې هغه يهودي چې په خپل پیغمبرانو ایمان راوړي وي عیسائی وي او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم ایمان راوړي او دریم هغه غلام چې هغه د خپل مالکم خبره مني او د الله هم خبره مني مالکم نه ناراضه کوي خود الله په معصیت کې نه انده نه چې کنه مالک او د الله د ناراضگی خبره کوي غم مني نه ځکه چې په معصیت کې د هیڅ چا اطاعت نشته او الله تعالی واځي حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم والیکم تاس وان من اهل الكتاب يكنن ذلك كتابنا لمن اغسوا في يؤمنوا جاء ایمان راوړي بالله تعالی باندې وما او باغ سبحانه انزلت نازل شوی دی الیکم تاسو طرف ته قران ته اشاره ده وما او انزلت نازل کړل شو الیهم هغه طرف ته خاشعين یریدون کی دی غي خشوع کون کی دی عاجزی کون کی دی لله یلا د پاره لا یشترون غنا خلی بیاات الله تعالی د آیاتونو باندې په مقابله د الله آیاتونو کې ثمنن قلیلا دا دنیا چې لګا دا اولئک هم دغه کسان لهم دوی د پاره اجرهم بدل د دوی ده عند ربهم د دوی رب سره ان الله بشکل تعالی سریع الحساب زر حساب غستون کړي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اصبروا صبر وکئ وصابروا او صبر وکئ دوړ یو معنا ده خو په بیان کې مبالغه ده او معنی څه ده صبر وکئ او د صبر علم بدار جوړ شي
انتهائی صبر وکي د صبر نمونه جوړ شي په صبر کې تاکید ده داسې صبر وکا چې بل د پاره نمونه جوړ شي او بل ته د صبر دعوت ورکا او د دې مثال په سورته عصر کې الله تعالی ورکړی دی چې بشکا ټول انسانان په توان کې دي مگر هغه خلق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر د ایمان او د عمل صالح نو ورستو د حق دعوت ورکړي او د صبر دعوت ورکړي یعنی خپلم صبر وکړي خلکو تم صبر دعوت ورکړي رابطو معنا ډیره وګړه ده او دا ټول معنی مختلفو مفسرینو کړی دي یو منځنه بل منځ ته انتظار کول د تمریبات وای په جهاد کې پهره کول د تمریبات وای بل چا سره د اسلام د پاره رابطه جوړول د تمریبات وای په صله رحمی د پاره په خلکو سره خپلو کې تعلق جوړول د تمریبات وای او دا ټول معنی مفسرینو کړی او بیا په دې دلیل کې یو څو حدیث دی هغه تاسو واورئ بخاری شریف کې یو حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې د الله پر رضا کې د الله د پاره یو ورځ په مورچه کې وخت راول او دلته ګلبل در عبادت ته پیری د الله تعالی نوم در عبادت اغسته یعنی یو ورځ پیرا کول د الله رضا د پاره دا د دنیا او آخرت کې چې دا سدي تنه زیات بهتر دي نو معلوم یو چې عبادت هغه توای اومدارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په قیامت کې په جنت کې تاسو ته د یوې کوړې برابر ځای ملاو شو دا د بخاری شریف حدیث کې د مخکینی حدیث یو حصہ ده نو دا یو کوړه حصہ دا د دنیا اسمان او د زمکه په مخه چې سدي د دې نه زیات قیمتي دي اومدارنګ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې بیداری به څوک کی نو هغه ته هم الله رسول الله صلی الله علیه وسلم درې بعد خبره کړې دا پهره ته یو بل حدیث د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې یو ورځ او شپه یا دغه څه حصہ پهره کول او کپدې پهره کې د شهید شي نو د عمل د اسماعیل علیه السلام د عمل په برابر بوي د قوم د عمل برابر بوي ناغه ته هم لفظ رسول الله صلی الله علیه وسلم درې پات اغسته او دین علاوه په حدیثو کې یو منشاو کو بل منځ لپاره انتظار کوي په جمعات کې د عمره بات ویل کی خلند خبر ادا د ټول چې راجمه کی د الله رضا لپاره نور کارونو نزان ایثار کی کاغه په جهاد کې ده کاغه په جمعات کې ده کاغه یو بل کار کې لګو ذاتره کې تاسو ناس کی نه اسانه خبره ده اگر دا وړه خبره ده کې یو کار تناسو سیګا بیا هغه کې چاته تکیه ملاو چاته نه ملاو وغیرہ وغیرہ نو دې تمریبات وای هر هغه کار چې ځان ایثار کې د الله رضا لپاره او ټول اول مصداق کې د په جهاد کې دغه جهاد کې ډېر ګران دی او هغه نه ورسته بیا ګرانوالي اندازه لګاوه نه بیا هغه پته لګي نو ورابطو او تیارې وکي jihad لپاره وتقوا الله او یریږي د الله تعالی نه لعلکم دې لپاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ الله دې موږ دا کوشش قبول کړي دوا عظیم ترین سورتونه موږ تاسو تعالی توفیق راکړو موږ ویلي بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها
وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۚ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ. إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم ۚ مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا
إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ
وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۖ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ۖ هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم.